والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزتمندو دیرکی حاضرینو مشرانو او قدرمندو دین مینو او مدرسه کی حاضر شو تورسرو میندو او خویندو د الله رب العزت لوی فضل او کرم لوی احسان او وطن باندې او په علاقه باندې کلی باندې محله کورنۍ باندې د علماء حق پرست وجودي دا الله ډیر لوی مهرباني ځکه چې موت العالم یا موت العالم موت العالم د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی. او امام شافعی رحمه الله قول دی لو لم يكن العلماء اولیاء لله تعالی فلم يكن لله في الارض ولی. علماء کده الله تعالی اولیاء نشي نو بیا پس مکه باندې ولی به چاته وای. زمون دا محترمین مولانا صابر صاحب مفتی صاحب دی ملګری یقیني زما د زړه ندی سره مینه ده او دعا د رسول الله سلام دا چې کله دا ویل شي نو احبکم الذی احببتنی له دایو سامان به تاسو کو او د مخ کې ټیم اغسته او ویسو بچو د الله تعالی کتاب په ترجمه باندې چا په ناظره باندې تجوید باندې پکې هم بلکې د کتابونو ترتیب پکې هم شروع شوی دی. دا غي سالانه پروګرام دی او خوشاله کی موږ راجم شوی یو. الله تعالی دی ترتیب کې نورم برکات چې دن هغه پیدا کی او زیات کی. الله الله زمونږ د جماعت منشور او مقصود اهداف اغراض چي دي دا د ټول دین خلاصه ده او د ټول دین حاصل دی. اولنۍ خبره هغه د الله تعالی توحید د الله تعالی وحدانیت دا ذکول ځان کې راوستل او بیا بل تر سوال فعلم انه لا اله الا الله. اول ذکر لا اله الا الله ده. اول علم لا اله الا الله دی چې پیدا کون کی زمون الله اختیار پمون کی د الله تعالی چلیږي نظام چلون کې الله دې مونږ په خپل اختیار نه یو راغلي د الله تعالی په اختیار باندې پیدا یو یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيار. نو د یو مقصد د پاره دی دنیا ته د سوخ عارضی جون دی
د چا څومره د چا څومره د چا څومره. البته رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث واوري بخاری شریف کی کتاب الرقاق کی امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی. اعذر الله الى امرئ، الله د هغه سړي عذر ختم کړی دی. اخر اجله، چې د نیټه د مرګ الله رستو کی حتی بلغه 60 سنه، او الله شپېتو کالو ته ورسوي. د عذر ختم دی. دی الله تعالی ته دا نشي ویلی چې ما سره وخت نو، چې ما ستا د تابعدارۍ کارونه کړی، ما ته رضا کړی، ستا عذر بیا ختم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وی انسانان پیریان ما د خپل عبادت د خپل تعارف د خپل پیژنګلو د پاره پیدا کړی دي، خپل ځان سره تعلق پیدا کولو د پاره پیدا کړی دي. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بے د الله د بندګۍ نه چې زندگی تیر شي لکه د کافر مشرک. ځکه کوم عبادات دی کوي نو د الله په در کې نه دي قبول. یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا. الله تعالی د قیامت پر ورځ پیغمبر نه رسوا کوي نه شرموي. مؤمنان د الله عبادت کوونکي هم نه رسوا کوي نه شرموي. مشرک او کافر هغه به شرمېدلی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. الله ته چې څوک جهنم ته د همیشه د پاره داخل کې نو دې شرمو. او من تدخل النار من تخلد النار، چې په جهنم په اور کې د همیشه که فقد اخزیتا او دې شرمو. الله دې مو تاسو دغه رسوایي نه وساتي. توحید د دې تذکره به بار بار کوو. ستوي خدا را واحد دانستن، نه کې واحد گفتن. صرف په خوله دا نه ویل چې الله یو دی، په دې زړه محنت کول او د زړه نه دا منل او تسلیمول او په بل باندې هم د دې محنت کول چې الله تعالی یو دی. او دی او ایبا کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، سچی زما استا په نظر راضی او کنه راضی دی باندې به فنا راضی. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صرف ذات د رب دی باقی چې هغه د لوی شان والا دی او لوی عزت والا دی. تاو عزت من کې کدی ته نږدې شولي، الله ته نږدې شولي. عزتمند ته چې نږدې شي عزتمند بشي کنه، او بې عزته سره چې شي نو بې عزته بشي. المجاورة مؤثرة کنه، خو ګاونډیتوب خو اثر کوي. نو بهرحال د زړه نه دا منل، خالق هم هغه دی، مالک هم هغه دی، نظام هغه چلی، مالک د نفع نقصان هغه دی. انبیاء علیهم السلام د ټولو نه لوی محنت اول دا کړی. اول دا یو یهودي و، هلکو د رسول الله اسلام مجلس ته براته رانلی. رسول الله السلام تپوس کو ورته ویل شو جی بیمار دی هغه. رسول الله اسلام تپوس ته لاړ. تپوس ته چې لاړو رسول الله السلام ورته وی لا اله الا الله وایي. هغه پلار ته وکتل، صحیح حدیث دی. چې پلار ته وکتل بس الله تعالی اثر اچي کنه، د مجلس اثر یې کنه. پلار ته ولهم زړه کې دا واچو. هغه اطیع ابو القاسم، د ابو القاسم خبره امانه، دا د محمد رسول الله کنیه ده. هغه کلمه وویل، ایمان راو. او چې رسول الله صلوات والسلام د هغه نه راووتو دې کې پته ولګېده هغه وفات شو.
رسول الله اسلام الحمدلله الذي نجاه من النار او کما قال الله ستالوی حمد دے ستالوی شکریہ ادا کوم چې دې جانم نه بچ کو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله د محمد رسول الله صفاتونه ذکر کړي پتا واستما داسې نوکر داسې پیغمبر در لګل دي ستاسو د جنس نه دي ستاسو د نفسونو تاسو انسانان هغه انسان چې زدکړه دي کولای شي او من انفسکم پتاسو کې چې خاندانونو کې اوچت خاندان دی هغه کې راغلي دي او قرات پکې ده من انفسکم حریص علیکم حرسناک دستاسو په ایمان راوړلو او حرسناک دستاسو په پایدی باندې حریص حرسناک دی ستاسو په هدایت باندې چې تاسو په سم باندې شي او بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایماندارو باندې شفقت کون کې دے او مهربان دي سمره خوشاله ده په دی باندې چې دې الله د جانب نه بچ رسول اسلام حدیث پاک کې راځي وې زه تاسو د بډو نه رانی سم تاسو چې دنه مان ورختا کیږي ول جانم ته ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی چې مهنت ته دا یو ګوري مهنتونو ته وګوري چې په چوکونو باندې به ولاړو او چغه بیوالی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا عقیده لا اله الا الله ولري او په خپل باندې چې دنه او وای تفلحوا تاسو به کامیاب شي جنتیان بشي. نو توحید اغا افراد الخالق ذاتا و صفتا خالق الله منو نو داغه چې کوم خاص صفات دي چې هغه بل لور نه کړی شي هر ځای کې حاضر ناظر په اعتبار د علم قدرت سره او د هر څه خبردار الله دی چې تشیت پنا نه هغه کې والله دی دا عقیده دې کده بل چا په بارک کراله د ایمان د لړ نه وتی ایمان د لیکن اور خطاش بابا چلاسی وی خدای من کی او واحد بذاتس چو ذات خویش واحد در صفاتس بپیشش انبیاء لاچار و مجبور دلیل مدعای من مماتس. زمون خدای زمون الله سوک دی لکه څنګه چې ذات کی یو دی نو داغه په خاصو صفاتونو کې هم الله تعالی یو دی. والاول والآخر والظاهر والباطن دا صفتونه رچا دي الله دي. لاور ته دیو یو جمعه تلړم ځان له مسلم کې ورلم بردیانو جمعاتو چې ګورم نو په دیوالي د اشعار لیکل دي نہ آدم تے نہ فرشتہ تا نہ ظاہر تا خدا پہلے بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه. اللہ تعالی دغه صفتونه د رسول اسلام نه اوس هم دا د ربیع الاول میاشته زمون دا علاقه او دا طرفونه د الله تعالی لوی مهرباني ده دا د شیخ قرآن رحمت الله علیه د مهنت او په دې کلو باندې تاسو نږدې کلو باندې د بشر مفتی صاحب دا مهنت ثمره ده ورنه نور زینو ته چلړ شي د شرکیات او د بدعات او بازارونه ګرم حکومتي سطح باندې هم دغه سی بد حال دی. تاسو به کتري زمانه خبرداري زنانو جیناکو تصویرونه په نت باندې ورکړي چې موږ به بار ولول باندې جلوسونه وباسو نظمونه به چغي وو. دا د اسلام وطن دا د اسلام ملک نوم د اسلام دی او چوغوري نو د اسلام یخکنی چې دن هغه کوي ټیک تا دا لیکل شوی دی چې قانون او بالادستی به د قرآن او سنت خوشته دی بګینو نافذ نه دی په حکومتي سطح باندې. الحمدلله ثم الحمدلله
منګ او تاسو الله ربانی لوی مهرباني را کړی دا لوی مهرباني چې شیخ القرآن رحم الله متبع د سنتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشن او د انبیو هغه مشن پروګرام هغه راغستې دی وړاندې کړی دی او سرورو زمونږ استاسو په دې ضلع کې هم او په دې صوبه کې هم دغه جشن عید میلاد النبی را روان دی ښه موږ د اتي په وخت کې ودرېږو شوې اډه کې هم کېږي ښه ته پته شته شوې اډه کې هم جشن عید النبی مناوي همغه کار شوی دی خلا نه کولاو شیعاګانو هم ورو ورو راوتي دي قادیانانو خو زمونږ په ټوپۍ باندې ولا مخکې سروالو لاغلي دي خوشته دی راوتي دي او پټ پټ خپل کار چې دی هغه چلي او دومره دعوت د محبت د الله او د الله د رسول او پای کې دا ګډاګانې او تنبلونه او د ښځو د سړو جلوسونه او دا جشن عید میلاد النبی دی د اختر دی په سرکاري سکولونو کې اوس په سطو باندې حضوري د باندې مناوي بنا درته کې جلاو کا من ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذب حسن سیوی امام مدارک قل ان كنتم تحبون الله باندې ذکر کوي دا الله د محبت دعوه چې څوک یو د الله د پیغمبر د سنتو خلاف کوي دا سړی دروغجن دی الله تعالی کتاب چې دی دروغجن دی د الله تعالی د محبت وسیله ذریعہ هغه تابعداري د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د تابعداري نه حاصلېږي محبت د الله تعالی تعصي الرسول وانت تظهر حبه هذا لأمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع صحابه چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت دومره محبت چې خپل پلار هم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې چې دغه وجل دی ښه ابو عبید بن الجراح رضی الله تعالی جنگ کې ولا پلار مخې لورلې یو ځل تی مخ واړو بل ځل بدریم ځل ویته جوړ پې نه شوې ا چکړه شر سره ته وو تنه دلته وو سره ته پوری وشت لا يؤمن احدكم حتى لا يؤمن احدكم رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو کې یو سره ایماندار نشي ګرځي دي کامل مؤمن نشي ګرځي دي حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين چې د پلار نو ته زیات محبوب شوی دی د زوی نو ته زیات محبوب شوی دی او د ټولو خلقو نو زیات محبوب شوی دی عبد الله ابن سلول پلار عبد الله رضی عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د پلار سر راړم تا مخالفت کې منافقانو مشرو رسول الله اسلامي خلاص پرې دی او تور راغستی دا اولاد دی مدینې نه بهر او پلار دا خبره کړې و چې کله مدینه ته لړ شو له یخرجن الاعز من الاذل مونږ عزت مند ځان یاد او نبی اسلام دا صحابه دا ذلیل دا بوباس دا زوی ته پته زوی تر راغستی دا وجمن دي اگر نبی اسلام سره به راولې زوی ته نو وایي ما پی ماما عمر رضی الله تعالی عنہ ماما وجل دي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته زوی وی ته مال مخې لدار خو ما ستاره پلانوال لحاظ وکړو بزما مخې لور راغلم لا تجد قوما يؤمنون بالله والرسول يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الله وی دا سه خلق به پیدا نه کی يوادون من حاد الله ورسوله چې محبت بګی مینه بګی دا چا سره چې د الله او د الله د پیغمبر مخالف دی دشمن دی اگر چې پلارانی ولی نه دی اگر چې زامنی ولی نه دی رونه ولی نه دی قوم قبیله ټبری ولی نه دی سو کبیره قبیله د قوم د ټبر دی کناروي ګولاد به مسر ولی مسر ولاد په نارو کې د ملګری نه په راو کې د ملګری په نارو کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جشن خپل نه دی مناو کړی 30 کاله د خلافت دی په دغه خلافت دور کې نه دی شوی 110 220 د صحابو تابعین زمانه دي کې نه دی شوی که شوی دی نو په شپږم اومه صدۍ کې یو مصرف باچا مظفر الدین هغه دا کړی دی او د هغه سره درباري مولیانو هر قسم یې نو تحذير المسلمین لیکلي دي تحذير المسلمین وې دغه وخت نه وروسته بیا بس دې ته ښه ویل شي دي بد ویل شي دي خو دا کوم ورته بد وایي نو دغه صحیح دي لږ چې دا ناروا دي دا بدعت دي دا ګمراهي ده چا چې ښه ویلي دي ورته چې دا مستحسنه بدعت مستحسنه دي هېڅ دلیل ورته نشته دی بیا خو به یو سړی راپاسي وي زه د نبي اسلام د هجرت ورځ مناوم بل به وایي زه د وفات مناوم ځکه چې جنت ته لاړو وفات هغه ځکه مناوم چې جنت ته لاړو بل به وایي چې زه چې دن هغه د یوم الفرقان د جنګ بدر چې دن هغه مناوم رز او جشن کوم ولي ځکه چې دا د حق او د باطل جدایي راغلې ده دا بدعت ته گمراهي ده په گمراهۍ کې چې دن هغې کې ثواب نه وي کې ځان تباه کول او 30,000 پلیټونه حلوا به جوړوله مظفر الدین وکر داسې 15,000 چرګان بس دا ټول د بدعتیانو باریانو دکه شی دی دی په دکه سیز باندې هغوی مین دی او یو دکه شی چې د هغې دنیا ذلک مبلغهم من العلم که قوم تباه کېږي کار څه کېږي د دې خیال نشته چې دی جنتي جوړ شي دلته د مال ضایع نه شي بهرحال خدای من که او واحد بذات است چې ذات یې خوښ واحد در صفات است بابا چلا چې ویلو هغې پسې تللی ما د الله تعالی خاص صفتونه بل چا راوړل دا شرک او کفر دی بریلي کې چې د ایمان څه دي راته ګوډ ایمان پکې نشته دی ادې وریا سره نکاح جایز ده که ناجایز ده لا تنکحوا المشرکات د قرآن حکم نه دی الا تنکحوا المشرکین یو ماته نږدې نږدې کېدو د شیګار څنګه دي مالک رامي چې ته لېڼ دې برابر کړې جنې سره کو او چې پته ولګي دا اکه سیوا والله چا سیوا اصلین دې برابر کړ دې دا ته بار ته پوښتنه کوي چې نکاح څنګه ده مسلمانان دي وکړي او چې روس معلومات وکړه اکه سیوا په بد حال شروع دي په دې نټونو باندې په دې یو راته وي اندې وسه نکاح څنګه ده ما دا لېڼ برابر کړی وی چې مسلمان مې سو ګمان مې باندې شي ايش په دې باندې دا د دې نټونو د واجني الله بچ هغه څوک دي چې قرآن او سنت ته ناست دي مدرسه او جماعت کې ناست دي د علماو سره مینه ده محبت دی ورونو سوال کوم مینه دا موبایل دا ټي وي ان سره کورونه لري دا زنانو له ماشومان نه مور او خپل لور او بچي الک دا په کوم ایجوکیشن کې داخل دي الکانو چې کوم سره دمه داخله دې فخر کې بدی چې زماره انبار یونیورسيټي کې دا اسلامي کالج کې دا اسلامي آباد کې دا بدی فخر کوي او 2 او 3 موبایل سره ولا ور کړی او اصل کې ډیره ده ته پیمانه وای د الله بندا هغه به تعالی خیر ډیر کم تر کو چته الا ماشاءالله یې په زرو کې و یو کچ دشي چې هغه نه کوي حدیث قرآن او سنت سره وړي خلک ګمان مې نشي چې سبا ماشين دی راغستې او ګرځي پردې سړی وجني او خپل لور وجني اوس نو ولې سوچ نه کوي فکر نه کوي یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم و اهلیکم نار ای ایماندارو الله تعالی وی ځانونه د جانونو بچ کی خپل اهل او عیال د جانونو بچ کی ولا تقتلوا اولادکم من املاق الله خپل بچی د لوګي د وجه نه موج نه لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق دې بس خوري زمون دي نکو سره خورم تی خورل وای غیر الله رزق ورکو هر څنګه چې وسایي قسمت کې دا او په مدرسو په جمعه دا تعلیم کې وکا تاسو نه مليانو مزه ګیډ یو کړی پټسول ډیر خوري چې تر سره کې ته ول ډیر خوري مزدار نو یو خورای دې لروري ما سره کې ناس ته پس دا غړتا ګیره بری دواره خوري ما دې مکه ما چې دې اسه په لغوري نه خدای سره غي دوی زره راځي دا څه ده کنه دا اسی خبره نه دي خلکو دا الله په ذات باندې یقیني دا الله په ذات تاسو به درکې لکه څنګه چې مرغول ورته رسول اسلام حدیث دی لو انتم توکلون علی الله حق توکله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا دا الله په ذات تم صحیح اعتماد را لدا سره رزق بدرکې لکه مرغول چې ورګي سحر تشي جوړي ما خام چې راځي جوړ ډکی بهرحال
دا مې تمهیدي خبرې ته وکړلې چې د توحید نه ځان خبره د سنتو نه ځان خبره رد شرک او رد بدعت پیژني دا به د درس د قرآن کریم کې پیژني دا به د حق پرستو مجالسو کې پیژني تاسو زنانه خوش نصیبه یې ډېره خوش نصیبه یې الله دې دغسې کي چې قرآن کریم ته ناست یې درس ته ناست یې خپل استاد لپاره دعاګانې کوئ او د پردي اهتمام وکړئ انتهایی اهتمام خبرګان بابا دې الله غریق رحمت کی غیبدان نو خو تجربه ډېره وه وایي داسې وخت باندې روان دی چې لس بجري ترې راوړي که نه بل له به یې دله ورکوي قانون زده دی که چې ښځې ووایي چې زما دا سړی خوښ دی مې خوښ نه دی ورکوي به رغړېږي بس تی نه خوښ کله به غوسه شوي دا ټي وي رسونه نه دی کوي ولې وایي که دا خوا یې مه یې کته وکتلو تا ته به وایي چې دا سره ډډې زناور سره دی رایم زه ځم ځله چې ته په کته باندې خاوند ګورم وایي په تاسو مې نه یم عجیبه خبره به کول او داسې وخت روان دي چې هلک به د هلک سره نکاح کوي او جنۍ به د جنۍ سره خپل نکاح کوي اکراله اوس کنه دا ویلي دي په بیان کې اوس هم هغه بیان چلیږي دا وخت باندې روان دی قانون د الله پاتې دی قانون د غیر الله دی د انګریز د یهودو د عیسایانو د هغوی قوانینو باندې چې نن هغه مسلط دی د پاسه دي باندې او ناشنا دا ده بله ورځ مې کور کې مې ووایي بیان کې مې ووایي ښه راته پته ده چېرې دا عصري زه د عصري تعلیم خلاف نه یم پردي سره یې بس ټیک ده خو ښه راته پته ده چې دا کوم چې د کو ایجوکیشن دی لکانو چې لکه دا د هلاکت دی بیا مو ته لوڼه لیږو او استادان بس سبق ښیي او پیغله لوڼو ته لیږو او ته ناست یې هلکانو سره ناست یې ښه راته پته ده چې دا موبایل د هلاکت دی بیا هم چې دن هغه دغه چې دن هغه ورکوي وله لاس کې تر سهاره پورې تر پښمني پورې هلک ناست دی موبایل ګوري ښه وایي ټینشن دی ټینشن منئ خوب یې نشته دی او دغه یو څیز ته ګوري نو که ته ورته خبره کوې بیا پلار دی خو بیا چې دا مسله واورئ دا مسله ده چې یو هلک بالغ شو ټیک شو نیک شو بیان یې واورېدو درس یې واورېدو خو تا وله د وړیکوالي نه تربیت نه یې کړ ته به ګناهګار یې مور پلار به راګیري دی خو ما وروسته سم کړ دی خو تا خو تربیت نه یې کړ تا خو ورته خیال لرې ساتلی مور او پلار به ګناهګار یي د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث ته لا ترفع عصاک عن اولادک ادبا د خپل اولاده د ادب چې د لخته مه لرې کوه واخفهم فی الله دی د الله تعالی نه یاروه نابالغتوب پورې او آدابو کې دننه دا نه چې ته د غوسې په وخت کې که ډاکټر ګورې اپریشن کوي نو مریض به ځای ته ورسوي چې په خبره کار کېږي سپېړه به نه ورکوي چې په سپېړه کار کېږي لخته به نه چې لخته یو کار کېږي دوه نه چې دوه نو درې نو او چې بالغ شو بیا د لختې کار نشته ښه ولې اوس یې خپل ځان ته میټر جاري شو ته به نصیحت ورته کوې که سمیږي که نه سمیږي جوړ بس سبې خپل دی چې نابالغه دی مسله شرعي ده ته وایم که نه د رسول علیه الصلاة والسلام تر 7 کالو ورته د مونځ حکم کوه چې 7 کالو پورې ورسي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربهم اذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع چې لسو ته ورسي بیا ولا گزار د ادب ورکوه او بسترو کې جدا کړه هلکانو جدا کوي د یو ځای نه څنګه ښایسته آداب دي بیا جدا کړه بستره الله توحید مسله شوه ورسره د سنتو مسله شوه رد شرک شو او رد بدعت مسله وشو توحید مسله سورت اخلاص کې د توحید مسله ده خالص د الله تعالی د پیژنګلو خبره ده او چې راشو نوم توحید دی اول بانګ معشوم دې چې ویل کېږي توحید دی کنه رد شرک او توحید دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان آخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه همار په وخت چې هم لا اله الا الله نصیب شي د جنت داخلي الله دې موت ته نصیب وګرځي دخل الجنه نو دا به مهنت کوي کنه په دې باندې دا ګوره دا چونی چې دی کنه دې کنه شپې خوب کې موږ وځي پراړای الله مو بخښه چل دا ډرایوران نه په چا کې د شپې سو بایلا ټو پایلا دا ته چې وای معلومه دا شو چې سره د تعلق وکنه نو بیا په خوب کې هغه به په شوګان په خوب کې आवाज دیني او چودي هغه موږ یو طالب موږ سره ثنا الله نوم دې ډېر ښه کار کوي ماشاءالله بر دې هغه ته پندس تکلیف شو موږ راوستو هسپتال ته اپریشن ولا چې راو کوم موږ سره بل طالب و سره اته یو تاسو ناشنا قصه ما هو چې اپریشن ولا کوي
ډاکټر رسول لاړو چې راغون شي ټول راغون کړو او تقریر شروع کا بیان توحید بیان او رد شرک او شعرونه وای تاسو د الله سم پکې وای ما ته مې دا دلیل د دې دی چې د مرګ په وخت کې چې دنیا کې رسول سره تعلق د مرګ په وخت کې مؤکد و اکد خبرې د خپل اوس نه ځان چې نه خپل بچو باندې دا مهنت خپل دا مهنت کم از کم ورو دي 24 غنټې دي کنه دې کې موږ تاسو چې یو غنټه موږ الله لور کړی دا یو غنټه لږ مخ په قبله کې نه ستړی ژوند دی نو قسم دې ستړی ژوند عالمان وای ډېره قیمتي خبره ده چې ډېره قیمتي ده عالمان وای دنیا څه ده دنیا حقیقت دی اوله بکا اوله بکا واوسطه عنا واخره فنا بس دغه دنیا ده چې پیدا شي جو کریکی ماشوم الکی کې جره چغا وای لکه دې وشو یا نور وشو بکا ده جړاله او اوسطه عنا چې خبر باندې پېښه ټول مشقت ته ټول ستړي ژوند دی وستړي نیمګړی دنیا ده واخره فنا به پنا کې دل دي تک دنیا ده او پندل لسکاله هو پکې دا څه تیر شي نیم خو پکې خو واچو چې شپې ته کارې نو 30 خو پکې خو واچو کم از کم ولی چې درځي پکې ټونګي وای دا نه لگا دیو 15 کارو سره دا واچو نو 30 په 35 لړشه 15 وته دی وړي کوالي واچو نو 35 او 15 اورګه 50 شو کنه امي درځي ټونګا وای دا آیدا بچا سے بہت بچي خو وي شاهانه خو ده صاحب نو 50 ہوتا غشول یاره نجش دین میں دا 15 کال بعد کی لس کال عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نمودی ہے نناری دا خپل زندگی د خو عبس زمون نتی رشي الا بشپوی چې کفن نه رچا پیرشي او د سیکنډستنی ټک ټک وړي کیسې زمګانا د ژوند په اونہ د تمر گزارونه کوي دا د ژوند په اونہ تمر گزار او ارمان به کې وخت بتیری او په ارمانونو بیرته نه راځي وختونه دا وخت نه دی بیا وختونه نه راځي او د ور خطیری او بیرته نه جاروزی وخت چې کولاو کړي ګره تا نو د ور خطیری او بیرته نه جاروزی او نه جاروزی تیر ساعت په اغشتو براټینګوا هغه ستري دي دې ته خبره واچو د ور خطیری او بیرته نه جاروزی او نه جاروزی تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت پشان د مړی د لحد دی او مړی چا دي جون دګړي په جوړه مړی په جدا کارو دي هر حال الله تعالی په جنګلو نو تاسو تعلق پدې دي بس الله زمون الله یو دی زمون رسول الله یو دی کتاب الله یو دی د جنت امیدوار تاسو مې مونږ ومو جانم نه بچاو تاسو وړي مونږ وواړو قبر د عذاب نه پناه تاسو بچاو وړي مونږ وواړو عمل نامه په خلاص تاسو دا زمون د زنانو تر سره وبندو خويندو کوم سبق چې ته ویل کیږي دا مدرسه کې یادول او دا کور کې یادول د استادانو دا مهنت چې هغه نه ځای کول او د حیا د عزت جن تیرول حیا او د عزت الحیاء والایمان قرانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان او حیا دا دواړه یو بل سره ملګری دي چې یو ځي ابل سره دي اوس به هایډی راجا بازار او مینا بازار او دا رښو کې وګوره سبد بد اقوال لیکلي او سحر نه بس د اجسکار روان شي ادم دا باندې پړونی راواچي یو اکاونټر په کوم لاس تا واچي چې ګره زه غټه ذاکر یم دا وې دا څه پاخلم دا څه پاخلم کنه دا پیزار نه دا یاري بي او په روزه کې رواني موږ باندې پاسې دوه ورو د سروالي د بازارونو ډکی هغه ته امیر سیم دې کوم دی چې بس پرده دی اړه راکایي خدای دې غار کچې غار خوشاله دي ته ټول د خدای دکاندار سره خوشاله وي امیر سیم ته خوشاله به دې کار بری باندې برا مولیان مفتیان پتا کې ارس ور شوی دي تری په دا باندې باچا سے بھی جنوان باچا سے زه دکان کې ناستې ماته چې باچا سے بوزه خزر باندې تاخین دي کولی به خزر علي استاخین دي ګمین دي تاسو دي لګا الله کله تل غوخه می پریګ پروا نشته خو د عزت خیال می ساتمن د پښتو دی او حسن چې به ستر شي به قدر شي حسن چې به ستر شي به قدر شي ځکه پښتني مخونه پټ ساتي خو پیغلو پړی اوشته ور ایراړ شي هیڅ ورته نه وای چې کټی شي او ما تاسو کوی شیخ هم ګور دي ته سنو وای چې پټی شي
شعرونو کې خبرې ښې شعرونه یې لکه علم الله او دا هغه شاعران چې پریته شاعري کوي غرب نشوي یا ته الکانو جنکو له سبق ورکوي تعالی خو الله یو ملکه درکړې ده دینی شعور په دې کې پیدا کا غیرت پکې پیدا کا چې ته د کم د چا بچې د چا نسې ته د چا په اولاد کې الله دغه شاعران چې نیکي شاعرۍ ته راواړوه یا الله او حیران سړی دا شي په واده کې په کوژدنو کې ګانې لګېدل دي بجانې لګېدلي دي هلک لګیا دی جینۍ لګیا تا ته دا غیرت پیدا نه شته زما دي لور ته څه ښایي زما دي زوی ته څه ښایي څه دې ته ګوره چا به چاته وایي ستا ښځې ته ګډ شم هغه به مشین راغسته ټوپک به یې راغسته اوس د هر چا هغې ته ګډېږي پروا نشته هر چا هغې ته ګډېږي الله زمون د خپل ځان سره ستا د ځان سره الله تعلق هم پیدا کوي الله ډاډ مضبوط کوي الله دا به کېږي په دې باندې وروڼو چې موږ خپله سوچ او فکر پیدا کړو ځان سره درد پیدا کړو الله ته وجاړو بیا به کار کېږي دا الله تعالی پیژنګلو دې صورت کې بیان دی قل هو الله احد وایا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم همیشه دا وایا پورې چې ژوندې تک دې اعلان دی هو الله احد شان والا خبره ده الله تعالی یو دی شان والا مسله ده او هو تاسو چې د کوم رب تپوس کړ دی هغه الله دی احد او هغه یو دی الله معنی الله گفت آسیب وی یولهونا فی الحوائج هم لده الله چاہتا ہوئی چې پاغه ته جړاو فریاد کی په حاجتونو کی او په حاجاتو کې دغه سوال کول کیږي احد یک یو دی الله الصمد الله به حاجت ټولغه ته محتاج دی الله الصمد الله تعالی زید جړاو د فریاد دی الله تعالی دربار د حاجتونو سره خسته منګاری زید جړاو د فریاد دی کاورګا بابا وای زید بنشته د جړاو د فریاد سوستا په سر د فریادی لړشم چالا شاپور شه رحمت الله علیه معنا کې الله تعالی دربار د حاجتونو دی عبدالرحمن بابا وای سه حاجت ته چې دبل در نه غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما والله احد الله الصمد الله تعالی به حاجت لري ټول هغه ته محتاج دي لم یلد الله تعالی بچی نشته دی ولم یولد الله تعالی نه دروړل شوی پلاری نشته نیکو اور نیکډر نیکو بچی نسه کړوسه دی نشته دی زکه نسه کړوسه دا غواړي بچی چې محتاج دی الله تعالی صفات کی دا الله نه استفاد کی لله میراث السماوات والارض لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله تعالی په مثل دا باندې اسوکم لیس کمثلی شیء لیس کمثلی شیء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یوړي خوندور معنا د توکما الله وی قرآن کو باندې ایمان نه راوړي د قرآن په شان عظیم الشان داسي کتاب دی پیدا کی نو پاغي دی ایمان راوړي نو بیا په هدایت دی خداسي کتاب کو نشته دی لہذا پدی کتاب باندې هدایت ترسي بل کتاب باندې هدایت نشي راځي دی فإن آمنوا کدی خلق ایمان راوړو په مثل د اغي چې تاسو په ایمان راوړ د صحابه کرامو چې دا قرآن کریم دی دا سیغونی کتاب باندې ایمان راوړي نو فقط اهتدوا خدا سیغونی کتاب خو بلشته دی نو دا گمراهان دي او تاسو په هدایت باندې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله تعالی کافی دی بچکولو کی رسول اسلام بچه والی اوازونه به کول علی رجل يحملني الى قومه فان قريشا منعوني سوچته دنه چې ما قوم تبوزي قریش بن پریدي لابلغ كلام ربي چې رب کلام توما یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اصل تبلیغ خو موږ منو او چې د قران او سنت خلاف کوي نو بیا وګوره دای ګر سره نه ویل بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کا ورسول کا دا کتاب دا سو چې تا د استاد رب طرف نه درلیږي شي نو قل دا په کې مسله ده کړه توحید والا مسله نور خبرې بیا موږ طلبه کرام ته چې کو ادا غید واسبسی او کدا سی وای الله صمد دے څنګه صمد دے لم یلد دے ولم یولد دے لم یکن له کفوا احد دے نو دا صمد تو زوم یوم نکنا تداس یونی صمد غون یو نشی کېده ما او تا هټول د حاجتونو چې دن هغه ډک یو داغینا الله تعالی به حاجت دې چاته ضرورت نشته دي نو قل هو الله احد
کلیات د ابوالبقاء قتل رس راغل په باندې ودا دا الصمد دا تفسیر د دې او کلم یلد لم یولد لم یکن له تاسو آیات دا تفسیر دی الصمد احد تفسیر دی قل هو الله احد عالمان د تفسیر وایي چې درې سورتونه قران کریم کې ډېر شان والي درې سورتونه یو سورت عصر د کامیابی خبرې پکې مکمل بیان شي دي ایمان نیک عمل د حق بیان او ګناه نه صبر په مصیبت صبر د نیک اعمالو صبر او دویم سورت کوثر چې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان بیان شوی دی په عجیب نهج سره او دریم سورت اخلاص چې دې کې الله خپل پیژنګلو کړی دا زه حیران یم دا مشران زمونږ دي څو الله پاک ولا زين ته خبر اچولې و امیانو ته نور سنیه سورۃ اخلاص ودی یادي اوس قل هو باندې قل هو راته یاد ندی قل هو باندې ځان پیګند د الله پیژنګلو دا کان اوس چې وایو پیګي بچی دا سوا بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃونه دي دي ته معوذتين وي دا د پناه سورۃونه دي مجازن معوذتين او 15 آیاتونه شپږ آیاتونه 15 شپږ یولس د جوړي دا سړي راځي یا پای دي شپږ د بګریشته دی وري 15 د دي انده دي یا یولس د دي دا ډول چې یو ځای شي کنه نو بیا دا کار کی او دا ډول سورتونه دا د څه چې دی ویل د شپول دي دا شپول حیثیت لري لکه فصل ته چې شپول دی نه نو بس جوړ تختی پیدا نه نو ساروی زناور ابرای شپول بوته کوي دا د پناه سورتونه دي خزانه زین تراله د توحید د ایمان نو غل هغه د کی سورې کې چې کوم ځای کې چې د سمو مینن چې نه خلک وسوي امریکایان ډیر خدي یورپیان ډیر خدي هغه دا کار نه کوي غلا نه کوي حالانکه ټول نغړ غلاګر دي اسی ته وای خو بل پر او من رضا غلا نه کوي دوکا نه کوي دړاکا نه کوي نو یې شیطان دې ایمان پکې نشته د شیطان په نور څه کیاسي جان نه مې دي دغه لګې د مسلمان په سره چې دې جان نه مې کما خو دې جان نه مې دي هغه څه کوي تشکندو دي هغه جانم تروان دي نو دا خزانه زم تراله نو اوس د شیطان نه پریدي بدن ته بدیوم نقصان رسي او ایمان ته بدیوم نقصان رسي اول د بدن د حفاظت نسخه ده اساس رحمت الله علیه وی د ایمان د حفاظت نسخه مخکې بکار و دا بدن د حفاظت نسخه ورې مخکې شوله بیا بغي وی نه کنه چې لوخي در څخه روغ نه ته به انګولې پسې کیا چای لوخه روغ پکار دي د ایمان د پاره خو لوخه دا بدن دي اول د بدن عبادت پکار د بدن روغواله نو چې لوخه روغ دی په کې ته سوا چي نو چې دې روغ نه نه څو پکیا چي اول د حفاظت د بدن داغي ذکر دی او بیا د حفاظت د ایمان ذکر قل وایا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اعوذ ذپنا غوړم رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرای کې چاته محتاج الله ته وو یجیر ولا یجار علی الله پناه ور کوي الله په مقابله کې پناه اور کوي کیږي قل او اعوذ برب الفلق زکدا مخلوقم دی یو بلنا راشلولی کیږي ډور لیکو نو زوی نسې کړوسه کو دې پر دې ټیکره په کده سي بزدا نو دا اعوذ برب الفلق پناه غواړم پر رب دو مخلوق بانی من شر ما خلق د شر د هر هغه سره چې الله تعالی پیدا کړی دي من شر ما خلق د شر دار اسنه چې الله تعالی پیدا کړی دي الله شه د واقع مشهور ده کنه شاپور شه د ناس شاپور شه د شر نه پناه غواړم او دې په ځای کاروان کوي زما څه شر دی مخلوق نه دی الله ما خلق نه اولی کو سره د خیره وکړي نو دا مال شر دی کنه تر خپنه شي ته خیره راتونه کی ساجيب مين په باندې من شر ما خلق د شر دا نه چې الله تعالی پیدا کړی دي ومن شر غاسق او د عالم سره او دغه کله خلاف مکو وره والله چې داسې بيدری دي کنه چې د طالب او د عالم مخالفت کوي شرمون الله تبارک شرمون باندې دا دي کې شک نشته موږ معصوم نه پرشتي نه یو چې ګناه بران نه کوي ګناګار یو خو زمونږ او تاسو زه التکری کې ویناو کوم ورته طالب روانه و دستا سو د ځابن چیروانی کې د دنیا بیا کله ننواتی او سوال نه مینتونه او پیسې او کې سریم ورکوي دا زموږ بچی دي کنه نو دې کې سوالونه کې موږ بل اصلاح کوو کنه سمو به کنه جوړو به تربیت ولکو
ته بزر دا چړې روانه کوي او دا روانه کوي بابا تاسو روانه کړی دي د چا ټانګو دینه پرې خو د چا چې د مالټا دینه پرې خو دا غنی به را شکول د ټاله به را کاغل دا وړي کول په تام تیر شوی دي بس دا روانه کې باندې کوي بنو ماشوم دي نو برابر وبای سمو به نه بوته کوم دا غوبل چې د هغه جوړی او بد حال چې د هغه شروع کړ جوړ کړ من شر ما خلق د شر د هغه چې الله تعالی پیدا کړی د شر غاسق نه دا وقام او د شر د تیاری نه کړی چې خوري شي او سيزونو کې نه وځي دشمن راوځي مار لړم راوځي نور زهريله سيزونه راوځي ومن شر النفاثات في العقد د شر د بوکو هم کو نه پغوټو کې جادوار کې ګوړې منتري کوي خزو کې دا مصیبت زیاتی ځکه د خزو صيغه ذکر کړل بس دا پیسې براوالي هغه ځان په غټونو چې د ناستړې شو لدی په لګول ستړې نشوي تور عمر هغه اړولې او بس مزغون کې سړی راوته دي شهرون کې راوته دي بلنګي ځای کې راوته دي رواني یو غرب غوبل او کوډي منتري کې کسړی کې دا کوډي منتري جادوان دم خزونک دي ځکه الله د خزو ذکر کړل خزونک دي بے غیرت تاسو بل باندې جادوان کې کوډي منتري کې او من شر النفوس النفاسات دا سره دارنګ معنا لام دا د شر د پراپګاندا کوم ګور مجالس پنځ پیره د دعا نه مني خیرات نه مني دا نه مني یو لوی لړي جوړ کړی من شر النفاسات فی العقد دارنګ من شر النفاسات د شر د رکاوټونو اچون کو خود نه په خو ارادو د خواندانو چې خوان خیر اراده وکي د پیسې مجموعات باندې لګو مدرسه باندې علماء باندې طلبه دا بچي به علم لورکو یک خدای دې میراث کا خوان ته وي یو خدای دې میراث کا دغه جسمانه لغونه اخوا کیږي د بالا چل کیږي او مالګه د سپګای چې نو ورن نه پور را پور باسه تیر راستي دې پرې وظیفو تا کی نه او دا چل کې مال څه چل کیږي چې دې معنا اخوا کی او کدا وته وي چې سعودي ویزا راغل دوبای او یورپ د مسقط ګوتمای راوباسي د ګوتنا بالای راوباسي د وګورنا بنگړي راوباسي د سونی دا بازار ته وړه خرڅ کړ او ګرانې خرڅ کړ د ویزا کې ولګوا شپږ کال دې کسات بلګه د باد تیر شي او مزي بکو بیا دې په پیسې وټیو کور بابات کو ادب ولو کو زب دې عزت یو غټ کیدم لته یو غټ کی الته زړه غټ کیدی او چې دین تر واسه دې ځمانه چل او کوم راوباسي چې شپږ کال سکول کې پیر شي او پکې ما من کوم راوځي دا شپږ کال سکول کې پیر شوی د خالص د الله دین ته موقف کړی چې پیر شي بیا الله بیا دې کنه من سره غم په الله دې پاسته الحمدلله خو نه ذهن بچي دی راوباسه دا کو بچي می زینان دي یو باندې اصلي تعلیم کوم دی بل باندې کو باندې بلډ چلی دی اته معلوم فرضیاتو کا میرا سوچ خرابېدو ته او اوزی لگا او بل راوباسه ذهن بچي دی راوباسه قران او سنت علم تر راوباسه آبادی غواړي نو علم سره آبادی راځي ساري دنیا سره آبادی خوشاله وسره جن راځي ومن شر النفاسات فی العقد شر دو رکاوټونو اچون کو خود را په خو ارادو د خوندانو دي ومن شر حاسد اذا حسد الوسی ذکر ده او د شر د حسدګر نه کله چې په حسد راو لګي چې په حسد راو لګي کنه بیا د شی واره سره سره کوي لکه مصیبت د درسي او ناشنا ده برب الفلق الله تو رب الفلق د پټ نه خبرداري تیغ دی اون دا پاړو کی پدانه کې د نه دی خطا پتا دا نو شرونه خلق پټ کوي د شپې شرونه پټي جادوګر پټ جادو کې حسدګر پټ حسد کې بدل کې د دې پټو نه ته خبرداري نو الله تعالی د دې پټو سيزون نه ته خبرداري نو دې پټو شرونه پتا سره زکه پنا واړه شستنه ته ذکر کړل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پنا واړم پرب د خلقو باندې مالک الناس اله الناس دری صفاتونه د الله رب ملک اله رب ذکر کو زکه ما شموالي انسان ما شموالي کې خوراک ته محتاجي خوراک سره کاری رب الناس الله امام زدر کومه اجزوان شي بيداد منډو سره او د پرزونو سره کاری ملک الناس الله اختیار مند دي چې بوډا شي خلیل زور راشي اول خو کی بیا سینه کی بیا خلیل زور راشي نو الہ الناس الله وی ضرورتونه ز پورا کومه بیا مال جک شم یو د یو ګلاس شملي یو جوار یو ټوک ډوډۍ یو مصلا یو لوټا بس مال دا ډیر شي نو الہ الناس الله وی دا ضرورتونه ز پورا کومه او خبشي هغه دي چې خپل کوروم ساتي غیرتی بابا کوروم ساتي ته ظاهري سبب یې کنه دا مشموري کې د څه کړی دی لکه تا کتلی دي دې خپل خزوالي د لا او زیبا خپل رب مولا دې باندې پری
دا بې غیرته انسان دا دله دی. او د پښتو دا متل مې ډېر عجیبه دي که نه، ماشوم چې په تړون نه ګل دی بویوی او چې په خبرو شو توتي دی چغوی که نه، او چې زلمی شو نو خرګې دی چلوی، چې واده دی وړه وکړو دښمن دی بیالوی. دا ځینې دلۍ بیا ځل کوه بابا خپله ازاده چې څه کې دی بیا دلته ناست دي، بابا بیا هم بوډاوالی کې هم دغه نه بیا غواړي. څه عجیبه متل یې کړي دي که نه، چې قرآن او سنت سره نه بد دښمن دی درته کوی، دی اوس په تا باندې بوج دی. او ځینې دغه څه یې زوم او په سخر خوښې باندې بوت دي دله پښتو هغې ته به ناست لکه ځان له خپله لاس پووه اله الناس. او دا ښځې هم دا ښځې چې اول کې واده وشي که نه، نو دا لیلا مجنون که وروستو اخر کې بیا چې دی که نه رور خور ګرځي میاشت کې ښځه خاوند شي اخر کې رور خور ګرځي. نو دا بچي چې کله راشي نو دا بیا د خاوند ته ودرېږي کم عقله ښځه وایي ښځه تا ته زما ضرورت دی، زما سنګاڼ سنګاڼ بچي دی خدای چې دا ښځه دي. او چې هغې واده نه وکړي او ویل وي نو بیا وایي زما بوډا دی خدای ژوندی لري د کټ د لاندې مې شپه تېروم ادې وله روغلي چې دی په دې په ډوډۍ کې واچوي جیب کې ور واچوي دا به زه خپله دغه له وړم جینۍ له وړم بوډۍ ته هم جینۍ وایي او که نو که چا ته بوډۍ نو دلته بوډۍ من شر الوسواس الخناس دا ملک الناس اله الناس. او پنځه ځله لفظ ناس یې ذکر کړي، پنځه ځله. ولې شاه عبدالعزیز صاحب وایي ماشوموالی ځواني او بوډاوالی څه نیکان دي څه بدان دي، څه نیکان دي څه بدان دي. نو مشرک او بریلی یهودي عیسائی او دا ټول روان الکفر بالابدان دي که نه، او موحدین ښه دي که نه. زه وایم شاید چې دا پنځه والا پنځه ځله لفظ ناس ذکر کړی ولې د دې پنج والا عقیده چې در کې نه که نه توحید او صحیح ایمان ته په خلکو کې نه حساب زناور یې. ان شر الدواب پنج پیر دا عقیده چې توحید در کې نه وي خو زناور یې نه. ان شر الدواب عند الله صم بکم الذین لا یعقلون. شاه عبدالعزیز صاحب څه آیت پیش کړ دی یا بل حدیث پیش کړ چې دا تفسیر دی، خو نقطه ده که نه، یو نقطه شاید چې دغې ته اشاره وي. من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي غلي کېدونکي نه الذي یوسوس فی صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې زړونو د خلکو من الجنة والناس. که د انسانانو نه وي که د پریانو نه وي، انسانانو کې هم شیطان وري ځینې سړی هغه ډېر بد د شیطانۍ کاري دی، دوه کسان خلول هغه ته ورڅه کار نه ښکاري. او په پیریانو کې هم دغه شیطان شته دی. او شیطانان ته وسوسې اچي راځي پورته به ګټې ضروري بل سروانې به کوي، انسانان ته وسوسې اچي بس تا به مدرسه کې به مخالفت کوي، جومات کې به مخالفت کوي. خفه کېږئ مه تاسو ښه یې خو دغه لیکلي دي غرایب القرآن. ما اول آیات کړي د بابا نه وروسته مې کې کتلی په تفسیر د سورت طه کې غرایب القرآن کې لیکلي دي د آدم علیه السلام او د ابلیس په واقع کې کان آدم شابا عالما و ابلیس شیخا جاهلا. د آدم چې و علیه السلام دی ځوان او عالم او ابلیس چې دی دا بوډا او جاهل. والشيخ الجاهل ابدا عدو للشاب العالم. او بوډا جاهل همیشه د عالم ځوان چې دی دشمني. څه عجیبه خبره کړې ده. کان آدم شابا عالما و ابلیس شیخا جاهلا والشيخ الجاهل ابدا يكون عدوا للشاب العالم. پکې وګوره که پکې نو ته یو خبره ده کې داشلې نو دشمنی به نه جوړو، د حق سره به دشمنی نه جوړو، د باطل سره به دشمنی جوړو. قرآن کریم هم اووي چا په ناظري چا په ترجمې چا په تجوید. اوس دا به مخکې رسایي. اول العلم الاستماع، علم کې اوله خبره غوږ کېښودل دي، ثم الفهم بیا ځان پوهه کول دي، ثم الحفظ بیا یادول دي، ثم العمل بیا عملي کول دي، ثم النشر بیا خورول دي. سفیان صاحب پنځه خبرې دا دي. نو چې ځان دې غوږ دې نه دی کېښودی نو څه به یاد کړي؟ بیا دې ځان نه دی پوهه کړی یاد به یې څه کړي؟ یادو خو هغه خبر کړي دا سکول څه درخواست ونه چې بس پوهېږي نه خو یاد کړه. انا کله خط راغلی درخواست دي کوي، کله درخواست دی خط کوي. یقین وکړه سکول هغه معامله هم داسې ګډوډه شوې ده که نه، هلکان هغه استادان خواري نه، هلکان خواري نه. د استادانو بې قدري څه وایي به چا ته پنسل استادي وایي، چا ته ټرک استادي وایي، چا ته ډرام استادي وایي، چا ته سوزکۍ استادي وایي، چا ته کولر استادي وایي. او زمونږ وخت ډېر ښه و، ستاسو زمونږ نه ښه و. اوس دغه حال دې وجې نه څه شی ورسره نښلي هم نه. هغې کې ادب دی، هغې کې احترام دی چې کوم د مدرسې د جومات کې د قرآن او سنت سره ناست دی ادب یې زده کړي، دغه کې ادب دی، نور کې ادب نه راځي. هندي سره ادب راځي او تعلیم سره ادب راځي، په دغه کې تعلیم سره ادب نه راځي. ادب چې راځي دا د قرآن او سنت په تعلیم سره راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب یو الله لره دي. رب العالمین پالون کې د مخلوقات عام مهربان خاص مهربان، اختیارمند درجه د جزا او د سزا، اختیارمند درجه د بدلی. ایاک نعبد خاص تا عبادت کوي الله، او ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم الله مون په نیغه لار تک لره چې ایمان دی، توحید دی، اتباع د پیغمبر پاک د صلی الله علیه وسلم، قرآن دی، سنت دی.
صراط الذين دا د چاله او دا کسانو چې تا په نعمتونه کړی دي انعام کړی دي دي کی علامہ سیوطی رحم الله اکلیل کی لیکلی دي په دې ځای باندې فی الاقتداء فی الاشاره الى الاقتداء بالسلف الصالح دې کی دلیل دی چې د سلف صالحینو نه کارو بس روانېږي کتاب الله سره رجال الله پکار دي چاہیے دردی تربیت تعالو کی او تا تردی تعلیمو کی صفحه 53 کی وہی اکلیل کی فی الاشاره الى الاقتداء بالسلف الصالح صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا په نعمتونو کړی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه سره د علم گمراهان دي لکه يهود او نه بغیر د علم نه گمراه لکه نصارا یا اوس په خپل زمانه کې ګوره امين الله دا دعا زموږ قبول کړي الله دې دا درس د قران کریم چې کوم شوی دی الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي دا اوسنه رستنه پروګرام دا دې الله قبول او منظور وګرځي کم مهنت چې شوی دی الله تعالی دې هغه مهنت په خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې مدرسې لا نورم ترقی نصیب وګرځي زموږ مشر محترم مولانا صابر صاحب الله دې په عمر کې مفتی صاحب دې نور څو سره ملګری دي لیکي الله دې په عمرونو کې برکات کړي سره تاسو نه الله دې زموږ تاسو کورونو کې برکات کړي الله تعالی دې زموږ د دین سره تعلق همیشه لري الله دې زموږ خاتمه په ایمان باندې وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك رحمة لازم نقول مغفرة نسيب الله لازم نقول مغفرة نسيب الله هذا مش المفتي